چرته دي زمونږ هغه ایم پی ایګان ایم ان ایګان هغه دلګان هغه بې غیرته کارکونان چې د عمران خان په نوم باندې چا ووټونه واغسته، څوک ایم ان ای شو، څوک ایم پی ای شو، چا په سوشل میډیا باندې ځل فالوورز او لایک برابر کړو، د سوشل میډیا سټار شو. څه شو هغه دلګان چې د عمران خان دپاره اواز نشي اوچتولی، د هغه د خویندو دپاره اواز نشي اوچتولی، د عمران خان په نوم باندې څوک اقتدار ته لاړ، کورسۍ مزې واغستې، د وزارتونو مزې واغستې. زمونږ دغه بریتو وزیر اعلی چې په بریتو باندې ګنې سپینېږي، په بریتو باندې چې کوم دی نو وږي ځناور مړېږي، هغه بې غیرته د خپلو ښځو سره پروت دی او په کورسۍ باندې او په وزارتونو نه مزې اخلي. دغه ایم پی ایګان دغه ایم ان ایګان عمران خان دیو ودرولي او دیو د عمران خان په سر باندې ووټ اخیستی. خپل قسم په خدای دی چې دومره قابلیت نشي په چم ګاونډ کې کونسلر هم نشي جوړېدی، چیرمین هم نشي جوړېدی د کلي. او هغه تاسو په خپلو سترګو ول د کوم خلک چې عمران خان پرېښی او لرې کړی و، هغو څومره په الیکشن کې ذلیله شو او رسوا شو، دنیا ته خپل هغه اوقات ښکاره شو. دغه دلګان بې غیرته چې کوم دی د عمران خان په نوم باندې ووټونه اخیستي راغلي، په اسمبلو کې پراته دي، ښه د وزارتونو نه مزې اخلي او دغه نور دغه اسټبلیشمنټ په درېیمه خپه باندې کیني او پاسي او دغه مزې کوي. او د عمران خان هغه کونیان کارکونان هغه سپورټر یې په سوشل میډیا باندې ځاله دغه د جینکو سره لایف گیمونه کوي او ښه لایک فالوورز او د سوشل میډیا سټاران جوړ شوي، هغه د عمران خان دپاره او د هغه د خویندو دپاره د هغه د خاندان دپاره اواز نشي اوچتولی. ډېر بې غیرته دی د عمران خان کارکونان هم بې غیرته دي، د عمران خان ایم پی ایګان ایم ان ایګان هم بې غیرته دي او ټول بې غیرته یې دلګانو. او د دغه بې غیرته قوم دپاره عمران خان په جیل کې پروت دی. ستاسو په دغه ښځو کې د رټک قوم د نه سړي زامنو